بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو، دا زموږ خوش قسمتي ده، د الله رب العزت لوی احسان دی چې لوی شيوخ سره زموږ ملاقاتونه وشو. الحمدلله کېږي. موږ هم دا غواړو چې ستاسو هم د ملاقات سره وشي، ځکه دا داسې خلک دی چې جماعت کې د دې ډېر لوی نوم دی، ډېر لوی خدمات دي. نو موږ دا نه غواړو چې دې موږ هېر کړو ورک کړو، بلکې موږ دا غواړو چې دې تر قیامته پورې موږ سره ژوندي. نن موږ سره ډېر خوږ مېلمه، ډېر قدردان عزتمند مېلمه حضرت مولانا قاری عبدالغفور عرف قاری شنګر صاحب دامت برکاتهم زیاده مجده، هغه موږ سره نن موجود دي. نو زه د هغې نه هغه مخصوص سوالات تپوس کوم انشاءالله العزیز. هغې په دې لږ وخت کې مختصرا جواب به راکوي، تاسو د هغې جوابات واورئ، د هغې تجرباتو نه استفاده وکړئ. حضرت خپل تعارف وکړئ، ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم دی عبدالغفور او عرف د قاری شنګر باجوړ. ستاسو والد محترم څه دی؟ والد مونږ داد محمد مشهور ملک ملا صاحب دی. ماشاءالله. داد محمد. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ پیدایش ما اوس 50 دی چې دغه لیکلی و هغه وخت کې. او هغه کې دی خاندان قبیله ستاسو سره؟ مونږ اصل کې ګیګاني قومي او په هغه سطحه. ماشاءالله. تاسو سکن سره دی کې اوسېږئ کوم دی؟ اوسېږئ کوم دی؟ اوسېږم زه وطن جی جی اوس خو پنځپیر کې حالا کې دوره کې ولا دوره جی او اوسېږو په شنګر نږدې د بندر باجوړ کې. باجوړ. ماشاءالله. ستاسو ماشومان څومره دي؟ ما 3 زامن دي او 3 وانا قاریان عالمان. ماشاءالله. او نن بنات جی هغه درسونه کوي قرآن. کوم مدرسو کې سبقونه ویلي؟ ما مدرسه کولی کې اته کاله وروسته کړي، پاسه بس مبني و مفازه. اساتذه کرام ستاسو څوک دي؟ جی اساتذه کرام اساتذه خو زمونږ خلاصین چې وایي هغه څومره وفات شوي او هغه چې کولی کې هغه وفات دي او مشران ټول اکثر دیوبند او مشران خلک واحدین او اکثر او عبدالحق مولانا صاحب دوري دغه مو دوران داغونه کړی. ماشاءالله. حدیث او طالب علمي کې بهترین ملګری تاسو څوک و؟ جی طالب علمي کې بهترین ملګری؟ بهترین ملګری زموږ سره په هغه وخت کې زموږ یو برادر مشر ورور و عبدالجلیل، اوس وفات شوی دی د 3 کاله. او نور د رحم الله مولوي صاحب څو ورځې و حاجي صاحب نور و. فراغت تاسو کوم ځای شي؟ فراغت زمونږ 69 کولی کې. تدریسي خدمت څه دي؟ زمونږ تدریسي خدمت د شي مدرسه کې نشته او مخکې وو. جی د سکول په ټیم کې ما درس هم کوو، ترجمه هم کوله خیراتي او مدرسه کې. ماشاءالله. خواکې زبندر. جی. او اوس به چې څوک وایي او سبق وایم. جماعت سره تاسو کله وابسته یې؟ جماعت سره د 76 نه دغه شویم. کاشي بهشي د شیخ القرآن نه 2 دورې کړي. ماشاءالله. جماعت د طرف نه تاسو ته عهده مېلاو شوې ده؟ د جماعت د طرف نه جی. نو بس سندونه راغلي راکړي، نور د عهده جماعتي رکن سره تاسو اول ملاقات کوئ څه تپوس کوئ؟ جماعتي رکن سره تاسو ملاقات وکړئ، لومبۍ تپوس څه کوئ؟ د چا نه؟ دغه رکن نه، جماعتي رکن نه. نه اول ته تپوس دغه کوي چې ته پنځپیری یې خو نه څه چې وایم پنځپیری شه. جی. زه اول عقیده ساده کوي بیا چې څه کوئ. جی. ستاسو خیال کې د قرآن کریم دروس ذرایع بهتر ذرایع څه کېدای شي لکه چې قرآن عام شي؟ لکه داسې کومه ذریعه چې قرآن عام شي؟ نو بس چې کوم ځای کې یې نو هغه ځای کې سړی د خپله خبره کوي که صفه ازاده. زما خو دغه ده طریقه ده. مونځ وکړم او قاري صاحب مونځ وکړم زه ما یو 10 منټه کښېنی شو. ماشاءالله. ستاسو تصنیفات شته؟ تصنیفات خو زما چې کاغذات ځای په ځای پراته دي او مطبوعات شته؟ هغه مې نه کړی. د جماعت رساله تاسو لولئ؟ هغه ما د مخکې نه شروع کړی. دا کومه رساله تاسو دا کې؟ یاره چې شروع شوې ده نو څه نه خو ما ته اوس په یاد نه راځي. سفر کې تاسو څه پریشانی ورسي؟ تاسو څه کوئ؟ سفر کې څه پریشانی ورسي؟ پریشانی شي جی نو څه کوو؟ او
بس سبقوا قرآن میاد ده او بس نه یې د شي پریشانی. شکر. کم ملکونو سفر هم کړی سفر؟ بس ملکونو د حج مکله او کې 2000 جی. او نور چې کوم دی نو شي لاهور کې قرآن یاد کړ او حفظ جی لسنیم میاشتو کې. ماشاءالله. ته جماعت ارشاد توحید سنت بنیاد ولې خود شي؟ دا بس ضرورت ډېر نو شرکیات او بدعات او داسې یو جماعت راغون شو. دیو سره ما تعلق به روس سره راغی او په هر حال عقیده مو مخکې نه صحیح وکړي. جی ماشاءالله. تاسو عقیدی مخالف تاسو ملاو شي ملاقات کی تاسو برتاو څنګه یې غسره؟ زموږ سره چې عقیدی مخالف ملاو شي مخالف چې ملاو شي نو زه ته اول دغه توتیه او تمهید کېدم هم دا شي په پیدا هلته کې دوره وکړه بیا چرته کې. صحیح خبره. په میوه کې کوم میوه تاسو ډېره خوښوئ؟ په میوه کې جی په میوه کې خو نو زه به څه ووایم خو دا ده چې زیاتره یو سړی چې دا شی مې زیات خوښ دی که نه خوښ خو ټولې لکه خو بهر یو کس چې یاره ام مې خوښ دی کجوره مې ډېره خوښه ده مثال مینه ورسره ډېرې یاره زه به دا یم چې دا خلق معافظ او جميع دا ټول او طعام کې څه زیاته خوښوئ؟ خوراک کې زیاته څه خوښوئ؟ خوراک کې جی بس عام د کور چې څه دغه نو کله سبزي کله چې څه ونو. تاسو له څوک تحفه درکړي هغه ستاسو خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ تحفه وایي جمع مو کړو او منع مو کړو تمه مو کړو. زما دا درې ټکي دي. چې کله خوشحاله یې پړه منې نو تاسو څه کوئ؟ بس تلاوت کوم بیا یې ما هېڅ دغه نه وي. کومې خبرې منه غوسه ډېر راځي؟ غوسه چې راشي نو بس دغه چې مخې هم څه ووایه خو بړه کې هم نه وي نو بیا زړه او بیا یې معافي کړو. بالفرض تقدیر که تاسو چېرې پاکستان وزیر اعظم جوړ کړي نو تاسو به څه کوئ؟ پاکستان وزیر اعظم ته ما سره تصور مې هم نشته چې دغه طرف ته لاړ شم. هغه سکول ته هم نه تلم خو بس ملګرو مجبوره کړم. نن سبا خو د سیاسي ماحول دی که تاسو ته یو پارټي وي چې راشي موږ سره ملګری شي نو تاسو به شئ؟ انشاءالله د مرګه پورې زه پنجپیر نه به زه وانه وړم. پنجپیر زه به ورته دعوت ورکړم چې ته پنجپیر شه. قاري صاحب دا څه وجه کېږي چې زموږ ملک تباهۍ تر سره روان دی د دې بچاو به څنګه کېږي؟ د دې بچاو صرف د دروس قرآن کریم چې عقاید صحیح شي معاشره ښکته صحیح شي نو برابر حاکمان صحیح راشي. پاکستان په حق له تاسو څه وایي دا څنګه ملک دی؟ پاکستان خو پناهګاه د مسلمانانو دپاره اهل الله جوړ کړي دا دروس قرآن باندې جوړېږي. د غلطي اصلاح څنګه کوئ چې یو سړی غلط کار وکړي تاسو؟ د غلطۍ اصلاح خو بس چې څومره وسم وي که نه ګورو مخاطب ته چې دا امیر دی جاهل دی اصلي نو کلم الناس على قدر عقولهم په هغه طریقې باندې اصلاح کوو. ماشاءالله. ستاسو دې وخت کې څه مدرسه شته؟ زما مدرسه نه چې خیراتي کې سبقونه مې ویلي دي مدرسه کې. ماشاءالله. تاسو په جماعت کې خو ډېر وخت تېر شي نو څه خامخا داسې عجیب و غریب واقعیت به نو عجیب دا دی چې بس القرآن سره چې کله ملاقات وشو نو ما ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. دا غي ما ویل که دا قرآن وس مسؤولي وشو بس د شي عقیده هم د شي تاسو خو چې د قرآن ملا سره ډېر وخت تېر کړ دی څنګه هم سره موندلی؟ نو تپوس هغه چې ما ولیدو بازلم پورې ونه کتو نو یا کولي ته راغلی ورته په دې باندې تقریر کړی صورت بیانه کې شدت احتیاج الناس الى الرسول صلی الله علیه وسلم هغه ټکی زما اوس هم یاد دی او وړم پورې ونه کتو ما باید دنه به خیر اوس دغه کوو. ماشاءالله. څو وخت تاسو پاتې شئ هغوی سره؟ هغوی سره زه 2 دورې مې ورسره کړي دي. جی. د روژې او مکملې او وړه دوره خو د وسه پورې کوم مولانا تیسر او دا موسی دی او هغه دواړه. ماشاءالله. پرون موږ ته یو طالب دا خبره وکړه ستاسو باره کې وایي دا شیخ قرآن مولا بالکل کاپي دی بالکل هغه شکل یې لګوي. نو دا به یو حسن ځوان دی په ما نور زه ډېر دغه یم کمزور یم. ماشاءالله. نه موږ چې مغه تصویر بېګا ما وکته ما داسې لګي چې سکرونه یې بل څه دا یو حسن ځوان دی. ماشاءالله. جماعتي احباب د پر تاسو پیغام ورکول غواړي؟ جماعتي احباب ته هم دقه زه وایم چې بس اول دلته چې څوک نه دي راغلي وي تاسو دوره وکړئ دا همیشه ژوند دی نه ژوند. جی. مولانا محمد طاهري رحمة الله حفظه الله سلمه الله. جزاک الله خیر.
عزتمنو کتونکو دا مختصر شان خبرې خو ډېر قیمتي خبرې ډېر خوږې خبرې اړه غواړي چې خو اوږدې خبرې وکړي سړی خو مصروفیات داسې چې دا درس ټیم دی او حضرت درس تیاری هم کوي نو ما کوشش دا وکړه چې صرف ستاسو ملاقات سره وکړو انشاءالله ژوند دي زما اراده ده چې زه به باجوړ ته ځم او د ټولو شیوخ سره ملاقات به کوم او دوی سره بیا ملاقات به کېږي انشاءالله الله د دې په عمر کې خیر برکت واچوي د دې دا سورې تر قیامته پورې موږ پورې آباد شاد لري الله دې ستاسو عمر کې به شیخ صاحب ډېر خوش مهرباني ډېر الله جزا خیر ډېر مهرباني